ډېره زیاته شوې ده، ډېره زیاته شوې ده. دې کې به زه تاسو ته ټول نه پهلې احتیاط وښیم، ځکه چې په داروګانو خو زموږ کار کېږي نه، هغه جعلي دي، پته یې نه لګي او پیسې ډېرې ګرانې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن زه تاسو سره د خپل ستاسو زما د غونډو مسلې ټاپک باندې راغلی یم. ګرمي، یو خوا ګرمي ده، بل خوا لوډ شیډینګ دی او بل خوا جعلي دوایان دي. چې ګرمي نو کس بیماریږي، کس ته ډېرې مسلې راځي، نو هغې مسلو د لاسه بیماریانې راځي او بیا بیماریانو له میډیسنز وغیره پکاري، هغه چې بیا جعلي په هغې غونډ شینو باندې به موږ خبرې کوو. ملګرو لومبې به په هغه راشو، ګرمۍ راشو. ګرمي ډېره زیاته شوې ده، ډېره زیاته شوې ده. دې کې به زه تاسو ته ټول نه پهلې احتیاط وښیم، ځکه چې په داروګانو خو زموږ کار کېږي نه، هغه جعلي دي، پته یې نه لګي او پیسې ډېرې ګرانې دي. نو لومبې زه تاسو ته احتیاط دا ښیم چې خپل ماشومان ته ووایې چې ټوپیګانې اچوي، چې مخونه بچي او سر یې بچي، سر ته ګرمي نه شي. بل ماشومان ته وایي چې په دې ګرمۍ کې لوبې نه کوي، دا ګرمي ډېره خرابه ده، ډیهایډریشن کېږي، هیټ سټروکس کېږي. دا و چې بیا بل خبر دا ده چې تاسو ګرم لوبې وکړئ، بیا ورته وایئ چې ډایرکټ یخې اوبه نه څښي، ځان دې لږ یخوي بیا یخې اوبه څښي، ځکه چې تاسو ډایرکټ یخې اوبه وڅښئ بیا تاسو ته فالج کېږي. نو زما غونډو مور او پلار ته دا خبره ده، تاسو خپل هم په دې خبرو باندې عمل وکړئ، خپل ماشومانو باندې دا کارونه وکړئ، ځکه هغوی خو نه پوهېږي، نو هغوی ته تاسو ښوولی شئ. بل په دې ګرمۍ کې کوشش وکړئ زیات نه زیات بار نه وځئ او په کور کې ناست یې، ماشومان خو بیخي مه پرېږدئ، او چې پکې کوڅه وي نو هغې ته ناست اوسئ. زما هغه ته هم دا درخواست دی بجلي والا ډپارټمنټ ته چې بجلي زیاته کوي، چې چا خلکو وس نه رسي، چا سولرو وس نه رسي، نو هغوی به څه کوي؟ دا خو ډېره زیاته ګرمي ده، په دې کې خو وخت نه تېرېږي. چې په دې هغه کې ګرمۍ کې ډېرې بیماریان راځي، هیټ سټروک وغیره، داسې نورې بیماریان هم راځي. خو نن سبا بیماریانو علاج سم نه کېږي، ولې؟ میډیسنز جعلي دي. که زه به تاسو ته یو مثال درکړم، اوګمنټي ګولۍ والی، لکه یو غریب کس هغه نشي افورډ کولی، نشي اخیستی، خو هغه څه ځان له پیسې جمع کړي او ویلي او هغه ورته جعلي روزي، پای باندې هم هغه ټیک نشي. نو دا ده چې هغه علاج نه پهلې احتیاط کوئ. خو زمونږ نن سبا پاکستان دومره خراب رالو، خراب حالات شو چې هغه علاج هم سم نه کېږي. اوګمنټین په ځای ناششته ورکوي. دا د دې خپلې فیکټریان دي، باقاعده د دې خپل ځای نه دي. بل چې کم کسان بار ته ځي او خلک ورپسې خبرې کوي چې بار علاج کوي او دلته کې نه کوي، نو هغه به څنګه وکړي چې دا حلي، نو څنګه وکړي دلته کې علاج؟ چې دا د پاکستان حال دی، نو څنګه وکړي؟ دې سره تش دا دارونه دي که نه ملګرو، دا د دې سره د پاکستان ډېر ویلیو کمیږي. تش خو تاسو دا ښه کړل زمونږ ملک ته به بار خلکه تښتېدل کم شي. نن سبا خو چا سره پیسې راځي بار ځه، چا سره پیسې راځي بار ځه، ځمکې خرڅوه بار ځه. نو دا ولې زمونږ ملک دوایانو والا هر شیزه پورې لوډ شیډینګ، ګرمي، هر شیز دا فیکټرز دي چې کم دا هغه کوي، فورس کوي مونږه چې کم بار ولیږي. نو غونډ ټول نه پهلې به تاسو ته هم احتیاط وکړي، او بل دا غونډ خپل پاکستان حکومت ته وایم چې د جعلي میډیسنز والو د خلاف هغه اوچت کړي، جعلي میډیسن والو د خلاف ته هغه وکړي، احتجاج وکړي او هغې د ګیر کړي باقاعده، او سم میډیسنز د خرڅوي. جزاک الله، بیا به ملاویږو، والسلام.